وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم شروع په هغې کې 15 بابونه اول آیات داتم پورې مقدمه وا او په هغې کې ترغیب قرآن ته او بیا تبلیغ ته زورنه وا، یعنی تبلیغ ته ترغیب او بیا د انبیاء علیهم السلام اجمالا واقعه راوړه چې هر پیغمبر خپل قوم ته په هغې ژبه کې لیږلی دی. بیا یې ورپسې د موسی علیه السلام واقعه راوړه چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسه او تذکیر وله ورکه په هغه عبرتناکو واقعاتو باندې نعمتونه او عذابونه. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کله چې عام خبر درکو رب ستاسو که تاسو شکر وکړو نو زیات به درکم تاسو ته. ولئن کفرتم او که تاسو ناشکري وکړه یقینا عذاب زما ډېر سخت دی. د شکر څه خبره څه تذکره هغه پرون ذکر شوي وه. نو الله وایي که تاسو شکر کوئ زه به ستاسو له نعمتونه سیوا کوم او زیاتوم به درله. نو دلته هغه لفظ شرط او جزا دواړه هغه ذکر کړل. لئن شکرتم که تاسو شکر کولو او شکر ویستو لازیدنکم نو زیات به در کومه تاسو ته. نو جزای وله هم ذکر کړه او بیا مخکې وایي ولئن کفرتم که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید زما عذاب سخت دی. په کار دی چې دلته هم جزا هغه ذکر کړې وه بلکې دلته جزا محذوبه ذکر کړې ده. بیان القرآن کې اشرف علي تنوي هغه ذکر کوي چې زما عذاب په درجه د احتمال کې دی، که زه وغواړم نو عذاب به درکم او که نه نو بس پرېږدمه. او حدیث د بخاري کې راځي چې الله جل شانه فرمایي زما په غصه باندې زما رحمت هغه سره هغه سیوا دی، ځکه زه رحیم او کریم ذات یم. نو دغلته کې لام او نون تاکید هم راوړو او دلته یې را نه وړو. معلومه دا شوه که تاسو شکر وباسئ الله وایي نعمتونه او دا به څه کومه سیوا کومه، او که تاسو ناشکري وکړه نو زما عذاب په درجه د احتمال کې دی. الله وایي که عذاب مې وغوښتو در به کړمه. نو د شکر سره دا جزا ځکه ذکر کړه چې شکر انسان وباسي الله ول نعمتونه سیوا کوي. او چې کله الله جل شانو چاله د شکر توفیق ورکي داسې څوک نشته چې د هغه په نعمتونو کې کموالی راولي او هغه کم کي. وقال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، وی موسی علیہ السلام یا خدا خبر د موسی علیہ السلام سره ده او یا په دې کې خطاب د نبی علیہ السلام امت ته دی. وقال موسی وی موسی علیہ السلام ان تکفروا کنا شکر وکړه تاسو انتم ومن فی الارض جميعا هغه چا چې په ځمکه کې دي ټول. که تاسو ناشکري وکړه او که تاسو څومره چې په دې ځمکه کې ای بني اسرائیلو نو فإن الله لغني، یقینا الله هغه خامخا بې حاجته دی. که تاسو ټول په ټوله د الله لاپرواهي شروع کوئ او ناشکري شروع کوئ الله بې حاجته دی، ستاسو دې ته ضرورت نشته. او که تاسو ټول په ټوله نیکان شئ شکرګزار جوړ شئ بیا هم الله بې حاجته دی، ستاسو دې ضرورت هغه نشته. فإن الله لغني حمید، یقینا الله تعالی خامخا بې حاجته دی او ستایلی شوی دی.
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. دویم باب آیت د نهم نواله تر 19 پورې بزي. او منګه ویلو چې دا درې باب په علم سره راوړي. نو پدې اول ځای کې علم راوړو پدې کې ذکر کوي جدال المشرکین مع الانبیاء، چې د مشرکانو د دوی جګړه هر ټیم د چا سره د انبیاء او د موحدینو سره. نو پدې باب کې به دا خبره ذکر کوي الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر دا کسانو من قبلکم چې په خاص تاسو نو قوم د نوح علیه السلام، وعاد او د عادیان، وثمود او ثمودیان. نو دا درې خلک قومونه ولې ذکر کړل؟ بعضې مفسرینو په دې کې دې ته اشاره ده چې د حدیث کې راځي چې د نوح علیه السلام له څومره عمر ورکړی دومره په نور انبیاو عمر نه و، او د قوم له چې څومره عمر ورکړی دومره د بل قوم عمر نه و. نو که څوک په قوم او څوک په لوی عمر باندې خلاصېدلی شوی نو د نوح علیه السلام قوم به خلاص شوی و. وعاد او عادیان چې د هود علیه السلام قوم، دوی په طاقت کې ډېر زورور وو. الله وایي که څوک طاقتور شي ډېر او هغه بچ کېدی شوی نو عادیان به بچ شي. وثمود او ثمودیان چې دي د دوی سره یو هنر و چې دوی به تراشل او دا ګول. وایي که یو سړی په هنر او په دې خلاصېدی شي نو څوک به خلاص شي او ثمودیان به خلاص شي. او مخکې د نوح علیه السلام تذکره هم هغه تفصیلا ذکر شوی وه. ما نراک الا بشرا مثلنا، وی ته زموږ په شانتي یو بنده یو سړی ارازلنا بادی او کم خلک چې ستا سره دا خو سرسري رای والا دي، دوی بې فکره او بې سوچه دي. او دریم ورته ویلو چې ته صحیح ګمراه العیاذ بالله. نو دا درې قومونه یې ځکه ذکر کړل والذین او هغه کسان من بعدهم چې وروسته د دوی نه لا یعلمهم الا الله، نه پوهېږي سوا د هغې نه چې دوی څه کېږي هغه نه پوهېږي په څه باندې، په تعداد د دې باندې چې دا کم خلک تیر شوي د دوی د تعداد دا چاته معلوم او دا نه او په دې دوی نه پوهېږي. نو په دې ځای کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مفسرین ذکر کوي تفسیر مدارک چې کله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دې ته برابر رسېدو وی دا خبره به وکړه چې خلک بعضې دعوه لري چې زه د پلان کې نسب یم، زما د علي رضی الله تعالی عنہ نسب دی، بل وی چې زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نسب کې یم. او هغه بیا فرمایل چې دا دروغجن دي، په دې کې دا چاته پته نشته. او بل روایت کې راځي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه عروه ابن زبیر هغه فرمایي چې د نبی علیه السلام کم نسب چې دی چې دا د نبی علیه السلام نه شروع کې او آدم علیه السلام ته رسوي، بلکې معد بن عدنان دغه ځای پورې صحیح دی او د دې نه پاخوا موږ ته یو صحیح خبر نه معلوم شوی چې دا سیرت د نبی علیه السلام آدم علیه السلام ته رسېدل دی. نو دا خبره سره غلطه ده. دا ابن کثیر هغه ذکر کړي دي احسن البیان او روح البیان، دا خبره په دې ځای باندې ذکر کړې ده. بعضې خلک وایي موږ سیدان موږ د علی رضی الله تعالی عنه نسب یو. نو دا خبره تا چا کړل؟ الله پاک وایي لا یعلمهم الا الله، ما سوا له دې نه بل څوک په دې پوهېږي نه، بل چاته د دې علم نشته چې د الله نه ما سوا بل چا د علم نشته او بل څوک په دې باندې پوهېږي نه. نو دا خبره څه شوه؟ دا غلطه ده. جاءتهم رسلهم بالبينات، نو دا چا سره ولګو؟ دا شاته لم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح، چې راغلي و هغوی ته رسولان بالبینات د هغوی ښکاره دلایلو. فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به. نو په دې کې مفسرین یو څو معنی کوي. فردوا ایدیهم فی افواههم، نو وګرځول دوی لاسونه خپل په خولو د هغوی کې، یا فردوا ایدیهم فی افواههم وګرځول دوی لاسونه خپل په خپلو خولو کې. یو ترجمه دا فردوا ایدیهم فی افواههم، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې وګرځول دوی لاسونه خپل په خپلو خولو کې، چې انکار کو او ټوکې کول او تعجب کو. فردوا ایدیهم فی افواههم وګرځول دوی لاسونه خپل په خپلو خولو کې،
چې باغې باندې چکونه لګول. د دې تایید ال عمران 119 آیات چې دوی به وی الګ دوی دا بیان ولیکي دا خبره ولې ذکر کوي نو نور څه به نشو کول نو په خپل لاسونه به خپل خلو ته د نکړل باغې باندې به چکونه لګول. بخاری معنی کوي چې دوی به لاسونه د انبیا راغستل او په خله باندې مې خودل چپکول لپاره څومره سخت ظالمان ول دوی. او یا دا چې خپل لاسونه به راواغستل او په خلو به کې خودل او حیران به کتل چې آیا زمونږ د ټولو ذهن جدا دی او د دې یو سړي ذهن جدا دی یا 360 او یا 300 خدایان د هغوی ټوله خبره یو شانتي ده او د دوی د خدای خبره بل شانتي ده او د دوی د ټوله خبره هغه په یو ځای کوي. نو دوی به د خپل لاسونه بخلو کېښودل او حیران به ورته کتل چې د ذهن زمونږ د ټولو نه سره هغه بدل دی. یا به لاسونه د انبیاو په خلو کېښودل مطلب دا چې دا سړی مونږ په پښتو کې یو چا د خبره کوو نو دا لاس دې سو نو هغو ته به دا لاسونه مونږ وایو دا سبق د بل په خوله کې منډل نو هغو ته به دا خبره کوله چې دا تاسو وایي دا څه خبره ده. او یا دا چې دا لاسونه به کېښودل په خپله خوله باندې او دغې ته به اشاره وکړه چې زمونږ د خولې نه ماسیوا د هغه خبرې نه بل جواب به نه راوځي بلکې هغه جواب دی چې تاسو وایي موږ د الله پیغمبران او موږ را لېږلی شوي موږ تاسو نه منو او تاسو دروغجن یئ. او یا به بله چې دوی به په خپلو خولو باندې لاسونه کېښودل د څه وجې نه د استهزاء او د خندا او د دې وجې نه. فردو ایدیهم وګرځول به دوی لاسونه خپل فی افواههم په خولو د هغوی کې وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعونا الیه مریب. وی به یقینا موږ انکار کوو د هغې نه چې تاسو را لېږلي شوي یئ به په هغې سره وانا لفي شک مما تدعونا یقینا موږ په شک کې د هغه مسلې نه چې تاسو بلې موږ هغې ته مریب پوخ شک کوونکي بیا بیا شک کوونکي. یو سوي یو خو موږ انکار کوو د هغې نه چې تاسو پرې رالیږلی شوي او دویمې چې کومې مسلې ته تاسو موږ رابلی موږ په هغې کې کلک شک کوونکي یو یا بار بار شک کوونکي یو. دعا وکړئ زموږ هغه میا صاحب د څخه راو تر پادشاه یا په دعا کې یاد کړئ چې الله یې کامل مغفرت نصیب کړي. الحمدلله. برحمتك أخوانا لا غب